बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जान, नन जमंग सेकंड लेक्चर दे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिफाइनिंग वीकली रेंज प्रोफाइल्स। जानी په یوې هفته کې 5 ټریډینګ ډیز دي، دا خو تاته پته ده. په ننني لیکچر کې به موږ هغه 5 ټریډینګ ډیز ایکسپلین کوو. په هغې کې به د بایینګ او د سیلینګ اپرچونیټیز ګورو. جاني ستاسو ټول نه غټه غلط فهمي دا ده تاسو ځان ته یو پیر نه سلیکټ کوئ د ټریډینګ دپاره. تاسو په یو پیر کې ماسټري نه کوئ. تاسو ته چې په کم ټایم کې په کم ځای کې سیټ اپ میلاو شي تاسو پکې انټر کیږئ. هغې وجې نه ستاسو SLZ هټ کیږي، ستاسو سایکالوجي چې د هغه ډسټرب کیږي. ځان ته یو پیر سلیکټ کا، یو پیر کې ماسټري وکړه، ستا د بیا SL هټ شي. په خبره پوه شوې که نه جان؟ جاني نن زه تاله په دې لیکچر کې راکول والی ما مارکیټ میکر مینیپولیشن ټمپلیټس، یعنی په نورو لفظونو کې تاله زه یو تیار سیز راکول والی ما چې هغه به تاله هیلپ راکوي ستا په شارټ ټرم ټریډینګ کې، ستا په انټراډے ټریډینګ کې. تاته به د هائی اینډ لو آف د ویک اندازه کیږي. ٹھیک ده که نه جان؟ اوکې، جاني کلاسیک ټیوزډے لو آف د ویک، د بوت په ورځ به موږ لو آف د ویک څنګه کنسیډر کوو؟ فار ایگزامپل پرایس چې دی هغه موږ سره بولیش دی، مارکیټ بولیش دی، د هایر ټایم فریم ډسکاونټ PDRA نه ریسپیکټ خوري، یعنی د هایر ټایم فریم ډسکاونټ PDRAs مارکیټ له سپورټ ورکوي. نو مینیپولیشن به موږ څه ځای ته کنسیډر کوو چې مارکیټ د پیر پر ورځ د ډسکاونټ PDRA نه بره بره وګرځي، د ټیوزډے پر ورځ مارکیټ راشي هغه ډسکاونټ PDRA ته کوم چې تا ځان ته مارک کړی په هایر ټایم فریم کې هلته لو آف د ویک ولګوي او بقیه ورځې چې کوم دي هغه دی ټول بولیش لاړ شي. په خبره پوه شوې که نه جان؟ داسې قسمه پروفایلز به تاسو ته جوړیږي جان په هر ویک کې. زه چې تاسو نن کوم ټمپلیټس راکول والی ما په هغې کې به یو نه یو پروفایل تاسو ته جوړیږي. فار ایگزامپل ته د وینسډے پر ورځ مارکیټ ته کېناستې او شاته څه داسې چل شوی، نو ته د ګلپور بچی چې ته به سیل سایډ ته کېنې. په خبره پوه شوې که نه جان؟ جانې ته دې ډایګرام ته وګوره. تا په پریویس منټورشپ کې اوپن لو هائی کلوز اینڈ اوپن هائی لو کلوز ویلی و که نه؟ یعنی مارکیټ د منډے پر ورځ اوپن شو، ټیوزډے پر ورځ مارکیټ لو ولګوله، هائی اینڈ کلوز. یعنی په نورو لفظونو کې دا پیوتري شوه که نه؟ اکمولیشن، مینیپولیشن اینڈ ډسټریبیوشن. د پیر پر ورځ مارکیټ اکمولیشن وکړو، د ټیوزډے پر ورځ مارکیټ مینیپولیشن وکړو او مینیپولیشن یې څه PDRA ته وکړو د هایر ټایم فریم، ډسکاونټ PDRA ته یې وکړو، هلته لو آف د ویک کنفرم شوه. بقیه ورځې چې دي ته ځان له بایینګ اپرچونیټیز ګوره. جانې د دې پروفایل اندازه به موږ ته څنګه کیږي؟ هاو ټو انټیسیپیټ. د دې اندازه به څه داسې کیږي چې مارکیټ د پیر پر ورځ اوپن شي، دی فیل شي، دغه PDRA ته دی را نشي د ډسکاونټ. د ټیوزډے پر ورځ په لندن سیشن کې یا په نیویارک سیشن کې دی مینیپولیشن وکړي دغه PDRA ته، نو دغه ځای نه ته ځان ته کنفرمیشن سره بای سایډ ته سیټ اپس فایند کوه. ستا وینسډے به هم بولی شي، ستا ترسډے به هم بولی شي. په خبره پوه شوې که نه؟ اوکې، کلاسیک ټیوزډے هائی آف د ویک. د بوت پر ورځ به موږ هائی آف د ویک څنګه کنسیډر کوو؟ هائی آف د ویک دپاره څه پاسیبلیټیز دي؟ فار ایگزامپل پرایس چې دی هغه موږ سره د هایر ټایم فریم پریمیم PDRA نه سیل سایډ ته را روان دی، یعنی هایر ټایم فریم پریمیم PDRA پرایس ته یو ریزسټنس جوړ شوی دی، یو رکاوټ جوړ شوی دی. نو
نو موږ له د دغه پریمیم پی ډي ار نه سیلینګ پکار دی که نه. خبره پوه شوې جان. نو په دې کیس کې به مینیپولیشن موږ څنګه کنسیډر کوو چې پرایس چې دی د پیر پر ورځ د پریمیم پی ډي ار نه لاندې وګرځي، کنسالیډیشن وکړي. د ټیوزډے پر ورځ دی دغه پریمیم پی ډي ار ته لاړ شي، دغلته های آف د ویک کنفرم کړي، بقایا نورې ورځې به دی سیل راځي. په خبره پوه شوې که نه جان. د ټیوزډے پر ورځ های اینډ لو آف د ویک دپاره دغه پاسیبلیټیز وو. که داسې قسم پروفایل تاسو ته جوړ شي نو ته د باینګ او د سیلینګ اپرچونیټیز کتی شي، تا ته د های اینډ لو آف د ویک اندازه لګېدی شي. په خبره پوه شوې جان. په پریویس لیکچر کې جانې تا ته ما امپلس سوینګ، ریټریسمنټ او ایکسپینشن سوینګ ویلی وو که نه. تا ته ما ویلی وو چې دا ریټریسمنټ چې دی داسې پی ډي ار ای میټرکس ته پکار دی او هغې نه بعد ایکسپینشن سوینګ جوړېدو. تا ته ما دا خبره کړې وه چې ایکسپینشن سوینګ چې دی دا زموږ د ټریډ د سیټ اپ فایند کولو دورانیه ده، په دې کې موږ خپل سیټ اپ فایند کوو. نو دلته ته وګوره جان، مارکیټ فار ایگزامپل هایر ټایم فریم پی ډي ار ای نه را روان دی، صحیح ده. امپلس سوینګ یې جوړ کو، هغې پسې ریټریسمنټ وکړو، دلته به څه پریمیم پی ډي ار ایز جوړ شي، پریمیم پی ډي ار ای میټرکس ته یې ریټریسمنټ وکړو، هغې نه بعد ایکسپینشن سوینګ. خبره پوه شوې که نه جانې. د دې پروفایل اندازه موږ ته څنګه لګي چې مارکیټ د منډې پر ورځ اوپن شي، کنسالیډیشن وکړي، دی فیل شي، دغه پریمیم پی ډي ار ای ته دی لاړ نه شي. د ټیوزډے پر ورځ یعنی د منګل پر ورځ په نیویارک سیشن کې یا په لندن سیشن کې دی دغه پریمیم پی ډي ار ای ته ټیپ وکړي او سیل. د ټیوزډے پر ورځ هم دی سیل راځي، وینسډے پر ورځ هم سیل راځي، ترسډے پر ورځ هم سیل سایډ ته موږ اپرچونیټیز ګورو. جانې په دې کیس کې تاسو ته څه داسې قسم حالات هم راتلی شي چې مارکیټ په لندن کیل زون کې یا په لندن سیشن کې پریمیم پی ډي ار ای ته لاړ شي، بیا د ریټریسمنټ وکړي، په نیویارک کې مارکیټ د لندن های واخلي، په دغه پی ډي ار ای کې دی لندن های واخلي او واپس خپل په لاره راځي. خو ته خو ګلپور نه یې که نه جان، ته خو به کنفرمیشن کوې که نه. تر څو پورې سیل سایډ کنفرمیشن نه شي، هغې پورې سیل سایډ ستا های اف د ویک چې د هغه کنفرم نه ده لا. په خبره پوه شوې. که مارکیټ په لندن سیشن کې پریمیم پی ډي ار ای ته ټیپ وکړو د هایر ټایم فریم او سیل سایډ ته سټرکچر شفت کو، نو ته پوه شوه چې ستا دلته های اف د ویک چې د هغه کنفرم شوه. په خبره پوه شوې جان. اوکې، وینسډے لو آف د ویک. د وینسډے پر ورځ به موږ لو آف د ویک څنګه کنسیډر کوو؟ هغې دپاره څه پراببلیټیز دي. پروفایل چې دی موږ سره بولیش دی، یعنی پرایس چې دی هغه د ډسکاونټ پی ډي ار ایز نه بای سایډ ته روان دی. مینیپولیشن به موږ څنګه کنسیډر کوو چې پرایس د پیر او د منګل پر ورځ د ډسکاونټ پی ډي ار ای نه بره بره وګرځي، دی دغه ډسکاونټ پی ډي ار ای ته د پیر او د منګل پر ورځ ټیپ ونه کړي، د بوت پر ورځ مارکیټ راشي دغه ډسکاونټ پی ډي ار ای ته ټیپ وکړي او دلته چې کومه سیل سایډ لیکویډیټي دی جوړه کړې هغه واخلي، لو آف د ویک در سره کنفرم کړي. کنفرمیشن دپاره موږ بای سایډ ته سیټ اپس ګورو. په خبره پوه شوې جان. اندازه موږ ته د دې پروفایل څه داسې کیږي چې مارکیټ اوپن شي، د منډے پر ورځ کنسالیډیشن وکړي، د ټیوزډے پر ورځ هم کنسالیډیشن وکړي، د وینسډے پر ورځ په سکیل زون کې دی راشي دغه ډسکاونټ پی ډي ار ای ته ټیپ وکړي، دلته لو آف د ویک ولګوي او بقایا چې دی بولیش سي. په خبره پوه شوې جان. اوکې، وینسډے های اف د ویک پروفایل چې دی هغه موږ سره بیریش دی، یعنی پرایس چې دی هغه موږ سره د هایر ټایم فریم پریمیم پی ډي ار ایز نه سیل سایډ ته را روان دی. انسټیټیوشنل اډر فلو چې دی هغه بیریش ده. مینیپولیشن به موږ څه ځای ته کنسیډر کوو
چې پرایس منګ سره د پیر او د منګل پرس کنسالیډیشن وکي مارکیټ د وینسډے پرس دی لاړ شي هغه پریمیم پی ډی ری میټرکس ته ټیپ وکي دغلته های اف د ویک ولګي او بقایا راځي چې دی هغه سیل راځي. جاني په دې پروفایل کې منډے او ټیوزډے چې دا تاسو سره بولیش ډیز هم کېدی شي. په خبره پوه شوې؟ یعنی مارکیټ د منډے پرس اوپن شي لګونې اپ سایډ ته لاړ شي، ټیوزډے پرس هم دی لګونې اپ سایډ ته لاړ شي، خو دې پریمیم پی ډی ری ته ټیپ ونه کی فیل شي. د وینسډے پرس په سکیل زون کې یا په نیویارک سیشن کې په لندن سیشن کې د دغه پریمیم پی ډی ری ته ټیپ وکي، دغلته بس تا های اف د ویک چې دغه کنفرم شي. جن یاد ساته دا کمی خبرې چې زه کومه دا به 1 هاور ټایم فریم دپاره اپلیکیبل وي. ښه خبره به دای چې ته د 1 هاور ټایم فریم باندې دا سیز وګورې، کنفرمیشنز هم ته خپل 1 هاور ټایم فریم باندې وکې. فار ایگزامپل دلته وینسډے پرز باندې کې مارکیټ اپ سایډ ته لاړ، پریمیم پی ډی ری ته ټیپ وکړو او تا ته 1 هاور ټایم فریم کې سیل سایډ ته سټرکچر هم شفټ و، یا دلته څه پی ډی ری جوړ شي هغه هم فیل شو، نو ته پوه شو چې دا ستا های اف د ویک کنفرم شوه. په خبره پوه شوې جان؟ کنسالیډیشن ترسډے ریورسل. د ترسډے پرز به موږ ریورسل څنګه کنسیډر کوو؟ جاني تا ډېره اورېدلي چې ترسډے چې دا د ریورسل ډے ده، ترسډے از ا ریورسل ډے، دا تا اورېدلي که نه؟ خو تا ته اندازه نه وه چې ترسډے پرز به زه څنګه د ریورسل اپرچونیټیز ګورم. نو هغې دپاره درته نن دا پروفایل مطمئنومه. ټیک ته جان؟ پروفایل چې دا موږ سره بولیش دی، پرایس د هایر ټایم فریم ډسکاونټ پی ډی ریز نه بای سایډ ته روان دی، انسټیټیوشنل اډر فلو بولیش ده. نو مینیپولیشن به موږ څه داسې کنسیډر کوو چې پرایس د منډے نه واخله وینسډے پورې کنسالیډیشن وکي، یعنی پیر منګل بود دا 3 ورځې مارکیټ چې دی کنسالیډیشن وکي، بیا دی راشي د چې کومه انټرا ویک لو لګولي، یعنی په دې شاته ورځو کې چې د کم لو لګولي هغه دی واخلي او ډسکاونټ پی ډی ری ته ټیپ وکي. دی په دې ورځ فیل شوی که نه جان؟ ته خو دې ډسکاونټ پی ډی ری ته ټیپ نه و کړی، دلته یې سیل سایډ لیکویډیټي جوړه کړې وه. نو د وینسډے پر ورځ مارکیټ راشي دغه سیل سایډ لیکویډیټي والي او هایر ټایم فریم ډسکاونټ پی ډی ری ته ټیپ وکي، نو دغه ځینه موږ ریورسل چې دی هغه کنسیډر کوو د ترسډے پر ورځ. خبره پوه شوې جان؟ ترسډے هم ستا بولیش، فرایډے دی هم بولیش. ټیک شو که نه جان؟ اندازه موږ ته څه داسې کېږي چې مارکیټ the higher time frame discount by knowing the higher time frame discount area when the market fail to drop. ښه چې مارکیټ فیل شي دغه 3 ورځې منډے ټیوزډے وینسډے هایر ټایم فریم ډسکاونټ پی ډی ری ته را نشي په دغه 3 ورځو او د ترسډے پر ورځ په نیوز کې یا د نیوز نه مخکې د دې ډسکاونټ پی ډی ری ته ټیپ کړی، که د نیوز نه مخکې د ټیپ کړی نو په نیوز کې هم ته بای سایډ ته کېناستی شي. که د نیوز نه مخکې پرایس چې دی هغه د هایر ټایم فریم ډسکاونټ پی ډی ری نه بره ګرځي، نو ته دا وګڼه چې پرایس چې دی نیوز کې سیل سایډ ته راشي. اکثر ته خیال وکړي چې نیوز کې مارکیټ سیل سایډ ته سپایک ووي او لاړ شي بای سایډ ته. داسې قسمه کیسز بس تاسو ته ډېر راغلي. نو په نیوز کې یا انټرست ریټ چې کله ریلیز کېږي په هغه ورځ تاسو ته څه داسې قسم پروفایل جوړېدی شي. تاسو شاته ګورئ چې مارکیټ 3 ورځې کنسالیډیشن کړلی، هایر ټایم فریم ته ورشه ځان ته ډسکاونټ پی ډی ریز مارک که، که هغې ته ټیپ شي نو بای سایډ ته کښېنه. ترسډے چې دی ستا ریورسل دی، فرایډے دی هم بولیش دی. خبره پوه شوې که نه جان؟ اوکې کنسالیډیشن ترسډے ریورسل
پروفایل چې دی هغه موږ سره بیریش دی، دینه مخکې پروفایل چې هغه بولیش و، دا پروفایل چې دی بیریش دی، یعنی سیل سایډ ته موږ د ترسډے پر ورځ ریورسل څنګه کنسیډر کوو. منیپولیشن به موږ څه داسې کنسیډر کوو چې مارکیټ کنسالیډیشن وکړي د منډې نه واخله وینسډے پورې، مارکیټ کنسالیډیشن وکړي د منډې نه واخله وینسډے پورې، د ترسډے پر ورځ دی لاړ شي پریمیم پی ډي ارې ته ټیپ وکړي او هغه ځینه ریجیکشن وخوري، سټرانګلی ریجیکټ شي هغه ځینه، ریورسل ریورسل. په خبره پوه شوې جان؟ اوکې، اندازه موږ ته د دې څه داسې کېږي چې مارکیټ تا ځان ته پریمیم پی ډي ریز مارک کړلي په هایر ټایم فریم کې، مارکیټ د منډې پر ورځ هغې ته لاړ نه شي، د ټیوزډے پر ورځ ورته لاړ نه شي، د وینسډے پر ورځ ورته لاړ نه شي، یعنې دلته دا ستا بای سایډ لیکویډیټي جنریټ شوه که نه. د ترسډے پر ورځ مارکیټ دغه بای سایډ لیکویډیټي واخلي او هایر ټایم فریم پریمیم پی ډي ارې ته ټیپ وکړي، دلته کنفرمیشن وکړه په 1 اور ټایم فریم کې او سیل سایډ ته کېنه، یعنی های اف د ویک چې دغه موږ سره دغلته ستا مطمئنه شي. نو ترسډے ریورسل دې وپېژنده جان چې په ترسډے پر ورځ ریورسل چې دی هغه موږ سره څه داسې قسمه راځي، داسې پروفایل تاسو ته مارکیټ کې جوړ شي نو ترسډے پر ورځ تاسو ریورسل کتی شئ. اکثر ته ټریډ واخلي د وینسډے پر ورځ تا ټریډ اخیستی د باینګ دپاره، دلته دې څه لږ ډېر باینګ کړی او مارکیټ دې پساو کی، مارکیټ دې پساو کی، ټریډ دله نه پازیټیو کوي، ته یې نه بندی، کله ستا لاس کمیږي ته وایې ورېږه لږ ونیشین شي زه به یې بند کړم، خو د ترسډے پر ورځ چې کله ریورسل کاست شي نو ستا اکاونټ واش کي، ته بیا تندي له لاس ورکړي چې کاش پرون دا ټریډ ما په $20 لاس کې بند کړی وی. په خبره پوه شوې جان؟ اوکې، د دې اندازه موږ ته څه داسې کېږي چې مارکیټ موږ سره د منډې د ټیوزډے د وینسډے پر ورځ هایر ټایم فریم پریمیم پی ډي ارې ته ټیپ ونه کړي، لیکویډیټي جنریټ کړي بای سایډ ته، د ترسډے پر ورځ مارکیټ په نیوز کې یا د نیوز نه مخکې د دغه لیکویډیټي ټوله واخلي او هایر ټایم فریم پریمیم پی ډي ارې ته ټیپ وکړي، نو دغه ځینې ته ریورسل اسپیکټ کوه. ټیک ته جان؟ کنسالیډیشن مډ ویک ریلی جانی تا خیال کړی مارکیټ اکثر کنسالیډیشن کوي 2-3 ورځې دی کنسالیډیشن وکړي او هغې نه بعد دی مومنټ سټارټ کړي یو طرف ته، نو دا پروفایل د هغې دپاره دی چې د هفتې په منځ کې به ریلی څنګه موږ کنسیډر کوو چې مارکیټ بای سایډ ته ریلی سټارټ کړي. اوکې، پروفایل چې دی موږ سره بولیش دی، منیپولیشن به موږ څنګه کنسیډر کوو چې مارکیټ کنسالیډیشن وکړي منډې نه واخله وینسډے پورې، منډې نه واخله وینسډے پورې مارکیټ کنسالیډیشن وکړي او بیا داسې چل وکړي د وینسډے پر ورځ د چې کوم دی شاته ورځو کې دا های جوړه کړې ده، یعنی بای سایډ لیکویډیټي جوړه کړې ده، بای سټاپ یې جوړ کړلی دی، دغه واخلي او ایکسپینډ های، مطلب دی نورم هایر هایز جوړ کړي. په خبره پوه شوې جان؟ یعنی فرایډے پورې دی بولیش لاړ شي. د دې پروفایل اندازه موږ ته څه داسې کېږي چې کله مارکیټ بولی شي، مارکیټ بولی شي یعنی په پریویس لیکچر کې تا ته ما دا خبره کړله د امپلس سوینګ ریټریسمنټ او د ایکسپینشن سوینګ. نو فار ایگزامپل مارکیټ چې دی موږ سره د هایر ټایم فریم ډسکاونټ پی ډي ارې نه بای سایډ ته روان دی،
د منتلی فیر ویلیو ګیپ نه فار ایگزامپل مارکیټ چې دی هغه بای سایډ ته روان دی او په ویکلی کې تا ځان ته ټارګټ ښودی دی مارکیټ ستا ټارګټ سایډ ته روان دی او په منځو معنی کې تا ته څه داسې قسم پروفایل جوړ شي نو ته پوه شه که تا چېرته دې ځای نه انټري نه اخیستي نو ته د دې ځای نه هم انټري اخیستی شي په دې ریټریسمنټ منده کې او دا ریټریسمنټ تا ته ما ویلي و چې دا څه پی ډي ار ای میټرکس ته پکار دی په خبره پوه شوې اکثر تاسو خیال کړی مارکیټ هایر ټایم فریم پی ډي ار ای ته ټیپ وکړي او عقل ته کنسالیډیشن سټارټ کړي یا تاسو څه د فیر ویلیو ګیپ یا اډر بلاک څه نه انټري واخلئ مارکیټ کنسالیډیشن سټارټ کړي یو ګنټه دوه درې بعد مارکیټ چې د ستاسو ډایرکشن کې لاړ شي خو تاسو خپله انټري بنده کړي یا په لاس کې یا په پرافټ کې نو دا پروفایل چې کم دی که نه د هغې سره میچنګ خوري مارکیټ آلریډي روان دی د هایر ټایم فریم یعنی مارکیټ ټیپ کړی دی د هایر ټایم فریم ډسکاونټ فیر ویلیو ګیپ اډر بلاک بریکر بلاک څه چې هم یې هغې ته او هغلته مارکیټ کنسالیډیشن سټارټ کړي 3 ورځې دی کنسالیډیشن وکړي وینسډے پر ورځ دی ریټریسمنټ وکړي ډسکاونټ پی ډي ار ای میټرکس ته نو هغه ځینه چې دی د موږ د میډ ویک ریلی چې دی کنسیډر کولی شو په خبره پوه شوې جان کنسالیډیشن میډ ویک ډیکلاین پروفایل بیریش دی مارکیټ د هایر ټایم فریم ډسکاونټ پی ډي ار ایز نه سیل سایډ ته را روان دی د منتلی فیر ویلیو ګیپ نه مارکیټ سیل سایډ ته را روان دی تا ځان ته په ویکلی کې ټارګټ ښودی دی یعنی پریویس لیکچر کې تا ته ما دا ویلي وو که نه چې د منتلی نه به ته ویکلی ټارګټ کوې د ویکلی نه به ته ډیلی ټارګټ کوې دا خبرې تا ته ما په پریویس لیکچر کې کړې وې نو دلته مارکیټ چې دی هغه هایر ټایم فریم پی ډي ار ای نه را روان دی تا ویکلی کې ځان ته ټارګټ ښودی دی یعنی مارکیټ ستا په ډایرکشن کې را روان دی په منځو معنی کې تا ته څه داسې قسم پروفایل جوړ شي نو ته مزید هم نور سیلینګ کولی شي که ته نور سیلینګ نه کوې نو ته خپل په سیټ اپ منې تا چې کوم د هایر ټایم فریم پی ډي ار ای نه اخیستی په هغې منې ته ډاډه اوسه او که تا دلته ټریډ نه اخیستی نو ته په دې ریټریسمنټ منې دلته چې کوم پریمیم پی ډي ار ایز دي هغې ته ټیپ کېدو منې ته ټریډ اخیستی شي سیل سایډ ته بقایه 3 ورځې هولډینګ کولی شي په خبره پوه شوې جان Okay, how to anticipate when the market is bearish کله چې مارکیټ bearish شي and has yet to run to the discount area on higher time frame خبره پوه شوې که نه چې مارکیټ ستا په ډایرکشن کې را روان دی هایر ټایم فریم پریمیم پی ډي ار ای نه دی را روان دی په ډسکاونټ ویکلی ډسکاونټ کې چې تا ځان ته کم ټارګټ ښودی دی هغې ته مارکیټ را روان دی او دی ریسنټلی چې دی د څه نه را رواني دلته چې کوم پریمیم پی ډي ار ای میټرکس دی د هغې نه خبره پوه شوې جان نو میډ ویک ډیکلاین چې دی هغه موږ څه داسې قسم کنسیډر کولی شو یعنی داسې هم کیدی شي جان چې مارکیټ په پریویس ویک کې د جمعې پر ورځ څه چل وکړي هایر ټایم فریم پی ډي ار ای ته ټیپ وکړي بیا مارکیټ بند شي د منډې پر ورځ مارکیټ اوپن شي کنسالیډیشن وکړي د ټیوزډے پر ورځ کنسالیډیشن وکړي د وینسډے پر ورځ هم کنسالیډیشن وکړي بیا مارکیټ چې کومه انټرا ویک لوز جوړ کړي په شاته ورځو کې هغه واخلي او نور هم ایکسپینډ شي لوور لو سایډ ته تر فرایډے پورې ټیک شو جان seek and destroy bullish Friday جانی فرایډے پر ورځ هم اکثر ریورسل کاس کیږي که تا خیال کړی اوکې پروفایل چې دی موږ سره نیوټرل دی لو پرابیبلیټي مایکل دا خبره کوي چې په داسې قسم حالاتو کې ټریډینګ نه پرهیز وکړئ خو که تاسو بیا هم ستاسو ګوتې خارښتېږي
که چینجی دی نه مړ کیږي نو بیا څه داسې قسم پروفایل ګوره. منیپولیشن چې مارکیټ موږ سره کنسالیډیشن وکړي د منډې نه واخله تر ترسډې پورې، یعنی پیر منګل بوت جمعرات، دا 4 ورځې مارکیټ چې د موږ سره څه چل وکړي، کنسالیډیشن وکړي. ټیک شو. او بیا دې څه چل وکړي، په دغه کنسالیډیشن کې د موږ سره دا کم چې د هایز لوز جوړوي، بای سټاپ سیل سټاپس دا اخلي راخلي، کم چې تا ځان ته ډسکاونټ پی ډیرې مارک کړی هغې ته دې ټیپ ونه کړي، هغې ته دې یا د وینسډې پر ورځ راشي یا د ترسډې پر ورځ راشي، سوري وینسډې نه د ترسډې پر ورځ مارکیټ دغه ډسکاونټ پی ډیرې ته راشي او دلته چې کم د سیل سټاپس جوړ کړي دي هغه دې واخلي. نو په دغه ورځ باندې ته بیا بولیش فرایډې چې دی، فرایډې د جمعې پر ورځ ته بولیش کېناستی شي په داسې کیس کې چې مارکیټ شاته ټوله هفته کنسالیډیشن کړی، د ترسډې پر ورځ د سیل سایډ لیکویډیټي اخیستي او هایر ټایم فریم پی ډی ار ته ټیپ کړی، نو فرایډې پر ورځ ته بولیش کېناستی شي. جانې اکثر تا خیال کړی کله چې نیوز راځي د نان فارم پایرول ان اف پی یا انټرست ریټ اف او ام سی، نو په دغسې د نیوز په هفته کې که تا خیال کړی مارکیټ ډیر چوپي، یعنی مومنٹ نه کوي، کنسالیډیشن کوي، ټول زور دی دغه په نیوز پر ورځ وباسي بیا، نو د دې پروفایل اندازه به تاسو ته د ان اف پی پر ورځ او د اف او ام سی پر ورځ کیږي، سپیشلی په ګرمیانو کې د جولای او د اګست په میاشت کې. یو ځل بیا ویم مایکل دا خبره کوي چې په داسې قسم حالاتو کې تاسو ټریډینګ نه پرهیز وکړئ. خبره پوه شوې که نه جان؟ seek and destroy bearish Friday. د فرایډې پر ورځ به موږ سیل سایډ ته څنګه مومنټ کنسیډر کوو چې مارکیټ سټرانګ موو وکړي سیل سایډ ته، نو سیم پروفایل چې دی هغه نیوټرل دی، لو پرابیبلیټي منیپولیشن ته ګوره چې مارکیټ کنسالیډیشن وکړي د پیر پر ورځ هم، د منګل پر ورځ هم، د بوت پر ورځ هم، د جمعرات پر ورځ هم، او دی بیا څه چل وکړي ډاون سایډ ته، یعنی ایکسپینډ لوور، د لوور لوز سایډ ته دی ایکسپینډ شي د جمعې پر ورځ. په خبره پوه شوې؟ then runs the intra week low and expand lower into Friday. کما چې د شاته ورځو کې دا سیل سایډ لیکویډیټي جوړه کړې ده هغه دی واخلي، بای سایډ خو د آلریډي واغسته که نه، او دلته یې موږ سره هایر ټایم فریم پریمیم پی ډیرې ته ټیپ هم وکړو. اوس کومه چې دا سیل سایډ لیکویډیټي جوړه کړې ده هغه دی واخلي او ایکسپینډ نور هم لوور لوز طرف ته ایکسپینډ شي د جمعې پر ورځ. خبره پوه شوې جان؟ جانې په دې کیس کې دا هایر ټایم فریم پی ډی ار ته پریمیم پی ډی ار ته ټیپ دا د ترسډې دروازې په اینډ کې هم کیدی شي، د فرایډې دروازې په سټارټ کې هم کیدی شي. خبره پوه شوې؟ سیم اندازه موږ دغسې اخیستی شو کله چې مارکیټ ویټینګ کوي د ان اف پی او د اف او ام سی، نو دی کنسالیډیشن کوي. ان اف پی تاسو خیال کړی د جمعې پر ورځ، نو ان اف پی کې هم دی دغه هایر ټایم فریم پی ډی ار ته ټیپ وکړي، که د ان اف پی نه مخکې د کړی نو بیا ته سیل سایډ ته بیریش، فرایډې چې دی هغه بیا ستا فل بیریش ده په دغه ورځ. جانې دا یو ټمپلیټ چې دی دا موږ په مارکیټ باندې اپلای کوو په را روان وخت کې. په خبره پوه شوې؟ دا یو ټمپلیټ په موږ مارکیټ باندې اپلای کوو، د دې اگزامپلز به ګورو، او ټولو نه اهمه خبره چې کوم دې پسې لیکچر را روان دی هغې کې د دې پروفایل د دې مارکیټ میکر مینیپولیشن ټمپلیټس فل ډیپ ایکسپلینیشن دی.
دلته خو زه تاسو ته صرف جنرال خبرې کوم چې مارکیټ دس چلو کې بره لاړ شي داسې. خو په هغه لیکچر کې موږ ډیپ ایکسپلینیشن کوو چې مارکیټ اولډ های سایډ ته هم تلی شي، مارکیټ اډر بلاک ته هم تلی شي، مارکیټ بارډر بلاک ته څنګه ځي، ټرټل سوپ باس په پکې هم کوو. په خبره پوه شو که نه جان؟ دا زه ستاسو صرف یو بنیاد جوړولو والا یم هغه لیکچر سایډ ته چې تاسو بیا په هغه لیکچر ښه پوهیږئ. دا لیکچر هم ډېر امپورټنټ دی. جاني ځان سره نوټ کوه، دا پروفایل سیده به تا نه هېرېږي. خبره پوه شوې که نه؟ اوکې، وینسډے ویکلی ریورسل، د بود پر ورځ ریورسل به موږ څنګه کنسیډر کوو؟ پروفایل چې دی هغه موږ سره بولیش دی، یعنی مارکیټ د هایر ټایم فریم ډسکاونټ پی ډي ار نه بای سایډ ته روان دی. انسټیټیوشنل اډر فلو بولیش. منیپولیشن به موږ څنګه کنسیډر کوو؟ چې مارکیټ کنسالیډیشن وکړي د منډه نه واخله ټیوزډے پورې، یعنی پیر منګل دا 2 ورځې مارکیټ کنسالیډیشن وکړي او بیا داسې چل وکړي سیل سایډ ته چې کوم هایر ټایم فریم ډسکاونټ پی ډي ار ته ځان ته مارک کړی دی هغې ته راشي، دلته لیکویډیټي جنریټ کړي، سیل سایډ لیکویډیټي جنریټ کړي او سټرانګلی ریورسز. بعضې خلک داسې کوي چې دلته چې کوم پی ډي ارز جوړ شي د سیل سایډ دپاره، هغې نه مارکیټ دلته چې کومه سیل سایډ لیکویډیټي جوړه شي هغه ټارګیټ کوي او مارکیټ پې سټرانګلی ریورسز اکاونټونه ورله واش کړي، بیخ بنیاد ورله وباسي. نو د دې پروفایل اندازه به موږ ته څه داسې کېږي چې کله مارکیټ د هایر ټایم فریم پی ډي ار نه بولیش روان، یعنی انسټیټیوشنل اډر فلو ستا سټرانګلی بولیش ده، مارکیټ شارټ ټرم لوز جوړوي، انټرمیډیټ ټرم لوز جوړوي، بره روان دی، لوز جوړوي، بره روان دی، لو جوړوي، بره روان دی، لو جوړوي. خو دا لوز دی اخلي نه، کوم چې ریټیل ټریډرز دي هغه خو به دې سیل سایډ لیکویډیټي ته کیني که نه، دغه ټایم کې انسټیټیوشنز چې دي هغو باینګ کوي. price will pair institutional buying with pending sell side liquidity, یعنی سیل سټاپ ریډ. خبره پوه شوې؟ د وینسډے پر ورځ ریورسل څه داسې قسم پروفایل جوړوي. مارکیټ کنسالیډیشن وکړو 2 ورځې، وینسډے پر ورځ دی راغی د هایر ټایم فریم ډسکاونټ پی ډي ار ته میډیم یا په های امپیکټ نیوز کې دی راغی، داسې هم پاسیبل کیدی شي. په خبره پوه شوې؟ هغې نه بعد سټرانګلی ریورسز. وینسډے ویکلی ریورسل خو پروفایل چې دی موږ سره بیریش دی، یعنی سیل سایډ مارکیټ هایر ټایم فریم پریمیم پی ډي ار نه سیل سایډ ته روان دی، مارکیټ های جوړه کی، لو جوړه کی، یا ورپسې شارټ ټرم انټرمیډیټ ټرم های بیا راشي، بیا های، خو دا هایز دی اخلي نه. او د وینسډے پر ورځ مارکیټ چې دی هایر ټایم فریم پی ډي ار ته ټیپ وکړي، یعنی دلته چې کوم تا ته په پریمیم کې څه پی ډي ارز جوړ شوي هغې ته مارکیټ ټیپ وکړي، مارکیټ چې سیل سایډ ته راځي لازمي دی پی ډي ارز جوړوي که نه. یعنی داسې هم کیدی شي چې پریویس منت کې مارکیټ د فیر ویلیو ګیپ یا د اډر بلاک نه را روان دی او په دې منت کې مارکیټ دغلته هم څه پریمیم پی ډي ارز جوړ شي، په دې منت کې به خو هم جوړ شي که نه، مارکیټ هغې ته ټیپ وکړي د وینسډے پر ورځ. دغه ځینه ته سټرانګلی ریورسل چې دی هغه موږ سره اسپیکټ کولی شي. how to anticipate اندازه و موږ ته داسې کېږي. هغه سیم خبره ده جان کوم چې ما د بولیش کیس دپاره وکړه چې مارکیټ چې کوم انټرمیډیټ ټرم هایز دی هغه نه اخلي
نو ته پوه شه چې انسټیټیوشنز چې دي هغه موږ سره سیلینګ کوي with pending buy side liquidity یعنی سیل سټاپ ریټ. داسې قسم پروفایل کې تاسو د وینسډے پرز چې کوم دی ریورسل کنسیډر کولی شئ. خبره پوه شوې جان. په نیکسٹ لیکچر کې به انشاءالله په دې باندې کې فل ډیپ ایکسپلینیشن کوو.